سکون نشته یو خبره ده سکون نشته راحت نشته اطمینان نشته د زړه خوشحالي نشته صرف دقه یو خبره روانه ده چې د زړه سکون اطمینان او راحت نشته ولی نشته مین وجه او صحیح وجه د هغې دا چې موږ د رب العالمین کلام مبارک نه دی پړاو کړی هغه مونږ نه دی کتلی مونږ په هغې باندې عمل نه دی کړی چې مونږ ته رب العالمین په قرآن کریم کې په خپله فرمایلی دي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما زما قابل احترام کتونکو اوریدونکو مشرانو کشرانو د پروګرام د زړه د درد سره زه شفیع الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم ټولو کتونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله دا پروګرام مونږ په یو غرض سره شروع کو چې هغه غرض نن سبانۍ معاشره او په هغې کې کمې خبرې کم حالات روان دي د هغې حالاتو د خپل زړه د درد اظهار کول چې دا حالات څنګه روان دي او موږ له څه کول پکار دي او د دې حالاتو مقابله په کومه طریقه باندې پکار ده او زمونږ قابل احترام نوجوان طبقه هغه څه کوي او هغو له کول څه پکار دي دا د زړه یو ډېر لوی درد دی ځکه چې نن سبانۍ معاشره هغه یو داسې رفتار ته په یو داسې غټ میشن باندې روانه ده او داسې یو تکمیل ته رسېدلې ده چې نن سبا دا معاشره کنټرول کول ډېر لوی طاقت او قوت غواړي او په دې معاشره په دې خرابولو کې د ټولو نه لوی کردار هغه د غیر مسلمه دی غیر مسلمه نن سبا زموږ سره په توپو ټینکونو اسلحو باندې جنګونه نه کوي بلکې هغه کوشش زموږ په زړونو باندې او زموږ په عقیدو کې بدلون راوستل او زموږ په زړونو باندې د اسلام نه نفرت ته پیدا کولو کوشش کوي دا یو لویه منصوبه ده خبردار د وس نه ځان خبرول غواړي دا ډېره لویه منصوبه روانه ده دا د مسلمان په عقیده باندې اټیکونه کول دي
دا د مسلمان ذهن بدلول دي او دا د مسلمان زړه د انسان سره د نفرت پیدا کولو یو منصوبه ده. خبره ښکاره ده. وګورئ معاشره، وګرځئ په دنیا کې، دا درته هم زه وایم چې د ټولو نه اول سوچ هغه د خپل کور په کار دی، د خپل خاندان په کار دی چې آیا نن زما په کور کې څه کیږي او زما په خاندان کې څه کیږي. آیا داسې یو طریقه شته چې هغه غیر مسلمه مونږ ولیدو په هغې باندې او هغه طریقه مونږ اپناو نه کړه، هغه طریقه مونږ خپله نه کړه. خو افسوس په دې خبره دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک ژوندي کول، هغه طریقه اپناوهل، په هغې باندې مونږ ته ځان بد ښکاري. نن مونږ د غیر مسلمه د طریقو نه اخذ کوو. مونږ وایو چې غیر مسلمه داسې دي داسې دي، د هغو صفت بیانو. خو چېرته مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو مبارکو ته کتلي دي؟ چېرته مونږ په هغه یو طریقه باندې عمل کړی دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 1400 سال مخکې کمی خبرې فرمایلی دي مونږ ته، کم نصیحتونه، کم احادیث بیان شوي دي، په اوسنی دور کې په هغې باندې ریسرچ کیږي او اوس هغه صحیح ثابتېږي. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته، امت مسلمه ته 1400 سال مخکې دا خبرې کړي دي، دا حدیث مبارکې پرېښودي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل میراث کې خپل امت ته سمال نه دی پرېښودی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته یوه لویه سرمایه په میراث کې هغه علم پاتې کړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی، العلماء ورثة الانبیاء، دا علما دا د انبیاء وارثان دي. خو افسوس په دې خبره چې نن مونږه علماو ته په کم نظر ګورو. خبردار، یوه خبره تاسو ته کوم چې زه سیاسي خبرې نه کوم، زه د سیاست سره ستاسو موازنه نه کوم. زه چې کمې خبرې کوم زه یې د سیاست په سر نه کوم. خو افسوس په دې خبره چې د علماو قدر هغه نن مونږ ځمکې ته راغورځولی دی. د علماو عزت هغه نن مونږ په خپلو خپو کې پیمال کو. لږ سوچ وکئ، لږ سوچ وکئ، لږ سوچ وکئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چاته د انبیاء وارثان ویلي دي، آیا د هغوی عزت او احترام کول نه دي پکار؟ دغه عالم دی، دغه مفتی دی، دغه مولوي صاحب دی، دی چې په جومات او مدرسه کې ناست ستا بچو ته سبق ښایي.
ډېرې سختې تېروي. دا عالم لقب ملاوېدل دا دومره آسان کار نه دی. یو کتاب ویل دا ډېر زیات ګران کار دی. 8 کاله 9 کاله 10 کاله 12 کاله په مدرسه کې کېناستل، په ځمکه باندې کېناستل او دا کتابونه ویل دا آسان کار نه دی. او بیا ډېرې سختې د سبق په دوران کې راځي. خپل کور به پسې پرېږدي، مسافري به کې، لوږه تنده به راځي. داسې وخت به راځي چې یوه ورځ به یو ټیم روټۍ یې بل ټیم به نه. دا سخت دی عالم د دې لپاره تېرې کړې وي چې نن سبا مونږ هغه په دنیا کې او په نن سبانۍ معاشره کې هغه مونږ بې عزته کړو، د هغه بې عزتي وکړو. او بې عزتي بیا هم د هغه په جومات کې د هغه د مقتدیانو د مخې د هغه بې عزتي وکړو. دا سختې خو دې لپاره نه وي. دا سختې خو هغه د الله د رضا لپاره تېرې کړې وي چې ما ته به د الله رضا نصیب شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو باندې به زه خپل ژوند تېر کړم او زه به د انبیاو په وارثانو کې راشم. دا زموږ د معاشرې حل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی. انما بعثت معلما، یقینا زه استاد جوړ کړی شوی را لېږلی شوی یم. زه معلم یعنی ښودونکی را لېږلی شوی یم تاسو ته. دا دنیا دا فانی ده، دا پاتې کېدونکې ده. په خواهشاتو باندې تا ته سکون نه میلاویږي. په دنیایي خواهشاتو سکون نه میلاویږي. سکون د قرآن کریم موافق، د قرآن کریم د احکام موافق، د قرآن کریم اوامر منل، د قرآن کریم منهیاتونه ځان ساتل، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقې اختیارول، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل کول، په دې باندې د زړه سکون ملاویږي. په مال کې سکون نشته، په جایداد کې سکون نشته، په اولاد کې سکون نشته. د یو ټیم سکون به تا ته میلاو شي، خو د زړه سکون هغه په دین کې دی. رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایلی دي الا بذکر الله تطمئن القلوب. په ذکر د الله سره، د الله په ذکر سره زړه ته سکون ملاویږي. د زړونو سکون هغه د الله په ذکر کې دی. هغه د دنیا په خواهشاتو کې نه دی. د دنیا د خواهشاتو سره د زړه سکون نشته. د زړه د سکون دپاره مونږ کمې لارې نه دي اختیار کړي. د زړه د سکون دپاره مونږ کمه یو طریقه نه ده پاتې کړې. که یو کاروبار دی، یو دکان دی، دویم شروع کړی، دویم دی، دریم شروع کړی دی، یو کور دی هغه بدل کړی دی، یاره سکون نشته.
سکون نشته. یو خبره ده، سکون نشته، راحت نشته، اطمینان نشته، د زړه خوشحالي نشته. صرف دقه یو خبره روانه ده چې د زړه سکون، اطمینان او راحت نشته. ولی نشته؟ مین وجه او صحیح وجه د هغې دا چې موږ د رب العالمین کلام مبارک نه دی پړاو کړی، هغه موږ نه دی کتلی، موږ په هغې باندې عمل نه دی کړی چې موږ ته رب العالمین په قرآن کریم کې په خپله فرمایلی دی چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړونو اطمینان هغه د الله په ذکر کې دی. نن به زموږ سره په دنیا کې د خپلو بچو دپاره، د خپلې ښځې دپاره، د خپل اولاد دپاره، د خپل کاروبار دپاره، د هر څه د دنیا د هر څه دپاره وقت شته، خو د الله د ذکر دپاره زموږ سره یو منټ، یو ګنټه، یو لمحه هم نشته چې په هغه کې موږ صرف الله یاد کړو چې الله لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر. نن زموږ ذکر نشته. نن مونږ صرف په خپل خواهشات ورپسې یو، صرف خپل خواهشات پوره کوو د دنیا دپاره، د دنیا خواهشات. د آخرت غم زموږ سره نشته. زه اول ځان ته ویم، آیا مونږ دا سوچ کړی دی چې د مرګ دا وخت، دا مرګ به کله راځي؟ مونږ ته څه پته شته، څه ګارنټي زموږ سره شته چې آیا به د پلانکي وخت باندې، پلانکي تاریخ باندې، پلانکي ورځ باندې، پلانکي میاشت کې به مونږ ته مرګ راځي او مونږ به د هغه نه یو څو ورځې مخکې چې دی نو الله ته توبه وباسو، بیا به ذکر شروع کړو، بیا به قرآن کریم تلاوت شروع کړو، مونځ به شروع کړو. دا پته مونږ ته شته. د دنیا حالات ته وګورئ، مونږ ورته ګورو، د دنیا ښکاره حالات دي. دا دنیا دومره بې وفا شی دی چې نوړی به د لوښي نه راښکته کې، په لاس کې به دې نیولي، خو دې خولې ته یې تا ته نه پرېږدي. مرګ په داسې ټایم کې راځي. د اوبو ګیلاس به دې په لاس کې، نیمې اوبه به دې څښلې، خو اوبه به دې مرۍ نه په ښکته به تېرې نه شي. دا مرګ داسې اچانک راځي. مسافرۍ له به تللی، په مسافرۍ کې به یې 5 کاله، 6 کاله، 10 کاله به دې تېر کړي، د خپلو بچو د لیدو ارمان به دې وي. دا دنیا دومره بې وفا شی دی او دا مرګ دومره اچانک راتلونکی دی. ټکټ به راواخلې، خپل سامان به تیار کړې، په راوتو کې به د رب العالمین حکم وکړي، سا به درنه واخلي. دومره اچانک راتلونکی شی دی مرګ. بیا هم زمونږ دې طرف ته سوچ نشته. صرف دنیا، صرف دنیا، صرف دنیا. نه آخرت، نه دین، نه د قیامت تیاری. د دې دنیا دپاره چې ستا نوړی ستا خولې ته نه پرېږدي، ستا د اوبو ګوټ ستا نه مرۍ نه په کته نه تېرېږي. دومره بې وفا شی، دومره اچانک راتلونکی مرګ، د هغې غم زموږ سره نشته. او د دې بې وفا دنیا دومره ورسره مونږ مینه کوو، دومره پکې مونږ لګېدلي یو. زه دا نه یم چې کاروبار مه کوئ، زه دا نه یم چې پیسه مه ګټئ. خپل کاروبار هم کوئ، ورسره د الله احکامات او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقو عمل هم کوئ. خپل کاروبار به هم کوو، ورسره به 15 وخته مونځ هم کوو. خپل کاروبار به هم کوو، ورسره به الله ته ودرېږو، منت زاری به هم کوو، نفل به هم کوو، تهجد به هم کوو. بیا هم ته ګوره ستا په کاروبار کې څومره برکت لګي، ستا کاروبار څومره مخ په ترقۍ روانېږي. نن زماني حالات دي، دنیا کم حد ته ورسېده او موږ په یوه خبره کې پریشان یو چې مهنګایي ده. ولې مهنګایي ده؟
دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده، زمونږ د عملونو نتیجه ده. دا ټوله دا زمونږ د عملونو نتیجه ده. څنګه چې ته اعمال کې، څنګه چې ته اعمال کې، حق شان به تا ته د هغې صله میلاویږي. د پښتو مشهور متل دی چې څه کرې هغه به ریبې. دا مونږ کرلی دي اوس یې ځکه مونږ ریبو. دا دنیا هیڅ حیثیت نه لري. خو افسوس د دې دنیا د لاسه مونږه هر څه پرېښودي دي، صرف او صرف دنیا د کار ویل دي. ای د خاورو جوړه په دنیا پسې نه جوړه، هلو به ته جوړ شي چې په خاورو باندې موړ شي. اټل خبره ده، دې نه خوا نور څه نشته. نن مونږه هینډ فری لګو، ثابته شپه په غوږونو کې به دا هینډ فری لګېدلي او ثابته شپه به ګانې اورېدل کېږي. آیا تا چېرته دا سوچ کړی دی چې په دې حالت کې ما له مرګ راشي، زما به په قبر کې او د قیامت په ورځ به زما څه انجام وي؟ او مونږ وایو چې دا زه ځکه اورم چې زما زړه ته سکون میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی چې دا ګانې بجانې په زړه کې داسې نفاق پیدا کوي لکه څنګه چې اوبه فصل را زرغونوي. دا په زړه کې د نفاق لارې جوړوي، دا ګانې بجانې په زړه کې د نفاق لارې جوړوي. باقاعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی. دا ګانې بجانې ستا په ذهن کې غلط تاثرات پیدا کوي. دا ګانې بجانې ستا په ذهن کې ټوله ورځ چورلي څه کار هم ته کوې هغه تا ته مخې ته راځي. دا ګانه بجانه چې تا واورېده، ته مانځه ته ودرېدې، په مانځه کې هم ستا دا سوچ راځي، ستا دا ګانه بجانه ستا په ذهن کې تاویږي. تلاوت نه کوو، نه اورو، بس ګانه بجانه اخو دې باندې خلک ټایم پاس کوي. دومره اهمیت ور زمونږ معاشرې ورکړی دی ګانې بجانې له ګانې بجانې اورېدلو له. که چېرته یو ګیلکار کار کوي هغه هم ځان ته موبایل خو دی ګانې لګولي، که یو مصري کار کوي هغه ځان ته موبایل خو دی ګانې لګولي. ای مسلمانان د روژې خبره واوره. په روژه کې ټیلران حضرات په روژه کې 2 میموري کارډ ساتي، سحر نواله تر ماښامه پورې د روژه ماتي پورې هغو نعتونه لګولي، او بیا چې کله روژه ماتي وشي تر د پېشمني پورې 2 میموري کارډ کېږي، ګانه بجانه شروع شي. دا زمونږ مسلمانۍ دې حد ته راغله، دې حد ته زمونږ ایمانونه راغلو، دې حد دا زمونږ د معاشرې حل شو. په دې باندې مونږ له افسوس پکار دی، نهایت افسوس پکار دی چې مونږ روان کم طرف ته یو. نن زمونږ بچي کم طرف ته روان دي. داسې وخت چې یو پلار د خپل زوی نه دا تپوس نشي کولی چې بچیه ته کور ته ناوخته ولې راغلی، ته بېګا چېرته وې،
سهار چې پلار مانځه ځي د کور دروازه په قلاره بندوي چې خان صاحب چېرته راپانه شي. خان صاحب راویښ نه شي. ای پلاره ستا نه به تپوس کېږي، د قیامت په ورځ به ستا نه تپوس کېږي چې دی ستا د حکم د لاندې و، ستا ماتحته و. د هر چا نه به د خپل ماتحت په باره کې تپوس کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. څوک چې د چا ماتحته وي او څوک چې به مشر د خپل مشر نه به د خپل ماتحتو تپوس کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی. ته خو نن د کور دروازه په قلاره بندې، د کمرې دروازه په قلاره بندې چې خان صاحب بېګا ناوخته راغلی دی، چېرته راویښ نه شي، خوب به یې خراب شي، د یېرې ورته اواز هم نه شي کولی. ته ورته اواز کې چې مانځله پاسه. هی هغه الفاظ دي خدای یو پلار ته هم وانه وره چې دا بچی خپل پلار ته کم الفاظ وایي په هغه ټایم کې، خپل مور ته کم الفاظ وایي چې ته یې مانځله پاسې. باقاعده د مانځه په پاسولو باندې ښځې ته طلاق میلاو شوی دی چې ته ولې ما مانځله پاسې، مانځله پاسه پاسه پاسه. هغه ورته په ما طلاق ورکړی دی. ریکارډ پروت دی، وګورئ. د بچو د خپل پلارانو سره د خبرو انداز په یو محفل کې بناسي، خبره به روانه وي، پلار به څه خبرو کې زوی ورته وایي بابا ته به څه پوهېږې، دا اوس ستاسو معاشره نه ده، ستاسو وخت تللی دی، دا خو ډیجیټل زمانه ده. دقه شان په دې الفاظو پلار ته وایي، د هغې پلار په زړه به څه تېرېږي. د خپلو بچو صحیح تربیت ته وس نه پکار دی. د وس نه د ماشوموالي نه د خپل بچي ذهن دې جوړ کړو، د هغه ښه تربیت دې وکړو، د مرګه پورې به دې تربیت ته خوشحاله هغه به تا ته لاس په نامه ولاړ ستا سر ته. که ته بیمار یې که ته روغ یې ستا خدمت ته به هغه ولاړ. صحیح تربیت دې ونه کړو ته به ناجوړه یې، په کټ په پروت یې. وایي بچې دې ټوخونه به کله خلاصېږو، دا را بچې الفاظ دي ګورئ، دې زبېرونه به کله خلاصېږو. داسې تربیت مه کوئ چې بیا دا الفاظ واورئ. زوی وایي دې ټوخونه به کله خلاصېږو، د دې زبېرونه به کله خلاصېږو. دا زموږ د معاشرې حال دی، دا زموږ د زړونو حال دی. خور به ورسره محنت وکړي، په غېږ کې به یې اغستی، دی به وړوکی جاړي به، قلاری به یې یو ځای ته یې بوځي بل ځای ته یې بوځي. دا ورور چې کله رالو شي خپل خور ته وایي ستا زما سره څه دي، تا ماله څه کړي، پلار ته وایي تا ماله څه کړي، خور ته وایي ستا زما سره یې څه نشته. که دقه خور ته یې څه وخت دی ورسره تعلق پرېږدي، که دقه خور مطالبه کوي د خپلې حیثیې دی ورسره تعلق پرېږدي. دې خور ورسره څومره سختۍ برداشت کړي، د مور و پلار نه پس چې ورسره سختۍ چا برداشت کړي هغه خوري. پلار ته به وایي تا ماله څه کړي، پلار به یې 10 کاله 12 کاله 50 کاله خپله زندګي خپل ځواني به ختمه کړي، په ګیرو کې به سپین ډکې راشي، ګیره به سپینه شي، توره ګیره به یې بهر ملک ته به تللی مسافر چې راځي، سپینه ګیره به یې څه چې ګټي دې بچي له رالیږي، دې کور له رالیږي، دې خپل بچو له رالیږي. دا بچی سبا ورځي پلار ته وایي تا ماله څه کړي دي. دې حال ته زموږ معاشره راغله، دا زموږ حال دی. یقینا په دې باندې د زړه د درد د هر انسان له ساتل پکار دي، د خپلې معاشرې د اصلاح کوشش کول پکار دي. شروع کې ما یو آیت مبارک تلاوت کړی، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین.
رب العالمین په قرآن کریم کې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم ته وایي وذکر او ته نصیحت کوه فإن الذکر یقینا دا نصیحت چې دی تنفع المؤمنین مؤمنانو ته فایده ورکوي. د دې آیت ما ته حتما ستاسو سره یو څو خبرې وکړي. زما خبرې به تیزي خو هغه به د زړه نه راوتلي او د زړه یو درد وي. دا مې ستاسو سره شریک کړو. انشاءالله آینده جمعه باندې بیا بله موضوع کې خبرې کوو. د الله په امان.